अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब स्तासु डेरा मनना डेरा शुक्रिया जुता सुमुला हिम्मती वखरा को और अल्लाह रे कमाल जान के अल्लाह पाक की बरकत वाची जुता सुखता हिम्मती औकात चिकुम दे मुगरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेरा डेरा शुक्रिया डेरा मनना स्तासु تاسو هم ته مقرره کړه د یو خبرو کولو چې موږ خپل مینوالو ته ستاسو په وسیلت باندې الله تعالی دې ستاسو په علم کې عمر برکت وکړي. مفتي صاحب د ټولو نه مخکې چې کوم دی اولنی سوال دا دی چې د موجوده لاکډاون چې کوم مدارس پکې بند شوي دي د هغې په باره کې ستاسو څه رایه او څه خیال دی؟ कम सवाल की तासो को माशाअल्लाह ढेर अहम सवाल दे मौजूदा हालात पे एतबार सरा चिमंग गुरु हर जगह मसाजिद बांधी मदारिस बांधी पाबंदी दा और दाखिल दे दखल को बस दा कोरोना वायरस दा पदा मसाजिद की राजी और मदारिस की राजी अल्लाह दे मसाजिद और मदारिस चिकल कोला भी तीसरा अल्लाह रहमतुल्लाह नाज़िली الله عزوجل ورحمته وکړه دا چې په داسې حالاتو کې د مصیبت په وخت کې د وبا په وخت کې زموږ ستاسو توجه الله تعالی طرف ته الله دې موږ په ځای د دې چې توجه الله طرف ته دې په ځای باندې موږ مساجد او مدارس د دې بندولو کوشش کوو. الله دې که خلک دا وایي چې وایي ګڼې د وجې نه دا وایرس پیلاویږي نو دا ګڼه په بازار کې مشته دا ګڼه خو کم احساس پروګرام چې وزیر اعظم عمران خان صاحب راوباسلو په هغې کې په لړونو باندې به خلک ورتېدو آیا وایرس هلته نه پیلویږي او په جومات او مدرسه کې پیلویږي؟ زما اپیل او التماس دا دی د دې ویډیو په وساطت سره چې اهل حکومت اهل اقتدار هغوی دې سوچ وکړي فکر دې وکړي چې آیا د مدارسو کولابېدل دا به د دې ملک دپاره د پوره امت مسلمه دپاره د رحمت سبب وي د برکت سبب وي. لہذا دا مدارس کولول پکار دي د دې لپاره چې د الله رحمتونه په موږ تاسو ټولو باندې نازل شي. دویمه خبره دا ده چې د طالب علم د استعداد د مضبوطوالي لپاره داسې کوم علوم دی چې لکه مطلب اهم او ضروري دي؟ کوم سوال چې تاسو کړی د طالب علم د استعداد لپاره بنیادي کوم علوم ضروري دي چې مخکې هغه درجه سادسي ته رسي درجه خامسي ته رسي دوره حدیث ته رسي نو د هغوی استعداد مضبوط وي چې فارغ شي نو د هغوی استعداد ډېر قوي او ډېر مضبوط وي د هغې دپاره کم علوم ضروري دي. نو بنیادي طور باندې د هغې دپاره دوه علوم ډېر اهم او ډېر ضروري دي. یو ته ویلی شي نحوه او دویم ته ویلی شي صرف. نحوه صرف کله تا ته مهارت وي نو مخکې که ته دوره حدیثه پورې ورسېږي نو تا د عبارت ویلو کې څه مشکل نه وي ترکیب کولی کې به تا ته څه مشکلات نه وي. لیکن چې کله د یو طالب علم بنیادي طور باندې نحوه صرف کمزور وي او ګرامر د عربی کمزور وي مخکې که هغه بیا ډېر کوشش وکړي مثال یې داسې لکه یو عمارت ته جوړ کړي ولاندې خښت هغه کمزوري وي نو له پاسه کې بیا ډېر مضبوط تعمیر ته وکړي نو هغه کچه وي. نو دارنګې که د طالب علم مخکې محنت ډېر وي خو نحوه صرف یې کمزور وي نو مخکې د هغه استعداد مضبوط کېدی نه شي. لهذا زما اپیل او التماس دا دی تمام طلباو ته چې اول دې خپل توجه په نحوه صرف باندې دغه کړي په اجرا باندې په ګردانونو باندې بې په قوانینو لګولو باندې اور کم از کم چې څومره ګردانونه دي هغه دي دوی ته ازبر یاد یو د دې کوشش وکړي اور دویم ترکیب کولو کوشش دی وکړي یو مختصر ترکیب مثلا زید قائم زید مبتدا قائم خبر اور دویم د فارسی ترکیب زید مبتدا اس مرفوع بضم لفظا قائم خبر اس مرفوع بضم لفظا اور دریم زنجیری ترکیب کې د پوره نحوی اجرا کیږي مثلا زید لفظ موضوع مستعمل غیر مهمل مفرد کلمه اسم علامت اسم تنوین و علامت اسم علم اسم متمکن اقسامو کې اولنې قسم مفرد منصرف صحیح د دې اعراب چې د هغه حالت رفع کې زما لفظي سره ده او د مفرد منصرف اعراب دا ده چې د هغې اعراب حالت رفع کې زما لفظي سره ده نصب کې فتح لفظي سره ده جر کې کسر لفظي سره ده او د دې اعراب بالحرکت لفظي حقیقي ده. او بیا دارنګې د قایم ترکیب نو زنجیري ترکیب چې کله طالب علم کوي نو د هغه استعداد په ډېر مضبوط وي ډېر کامل به وي مخکې چې دی د حدیث ته ځي چې څومره علوم وي هغې کې به درته ډېر اسانتیا وي. لہذا طلباو ته زما دا اپیل دی چې کله هغوی درجې اولا کې داخلېږي
نو هیڅ یو کتاب دی نه وي سوا د نحو او د صرف نه. الله دې عملی طور باندې زموږ طلبه ولا په دې نحو او صرف کې د مهنت کولو توفیق ورنصیب. یو سوال بل چې د قرآن پاک خلاصه سره ماشاءالله کوم سوال چې تاسو کو د قرآن مجید خلاصه سره مخکې به دا خبره کړو چې د علومو د زده کولو لپاره د نحو صرف ضرورت دی. دا نحو صرف موږ د سره لپاره یو د علوم عالیه لپاره د قرآن او حدیث لپاره. د قرآن مجید خلاصه سره دی په اړه کې د علماء تفسیر مختلف اقوال دي، لیکن زما مختصرا دا ذکر کم. امام المفسرین علامہ حسین علی رحم الله فرمایل چې قرآن مجید په څلورو حصو کې منقسم دی. څلورو حصو کې د قرآن مجید خلاصه ده. اوله حصہ هغه تر سورۃ البقره نه والا تر سورۃ الانعام پورې. په دې کې بنیادی مسئله دا ده چې پیدا کونکي د هر څه صرف یوازې الله دی. دویمه حصہ د سورۃ انعام نه والا تر سورۃ الکاف پورې. په دې کې بنیادی مسئله ده چې تربیت کوونکي د هر څه یوازې الله دی، ځکه د خلقت تباد انسان تربیت طرف ته محتاج دی. او دریمه حصہ سورۃ الکاف نه والا تر سورۃ السبا پورې ده. په دې کې دوه مسلې دي. یو مسله برکت د هند صرف الله دی، برکت اچونکي صرف الله دی، بل څوک برکت ورکوونکي نشته دی. دیمه مسله نفي اتخاذ الولد چې الله تعالی سره څوک شریک نشته، د الله تعالی څوک نائب څوک حصدار نشته. بل سورۃ السبا والا اخر د قران پورې په دې کې دوه مسلې الله ذکر کوي. یو مسله د قیامت ذکر کوي چې قیامت راتلونکې ده. دیمه مسله ذکر کوي نفي د شفاعت قهري چې الله په تخت شاهي باندې په خپل متمکن دي او خپل اختیارات چاته نه دي حواله کړي. حاصل دا دی چې قرآن مجید کې بنیادی طور باندې مسئله د توحید ذکر کیږي او دا مسئله د توحید الله په مختلف طریقو سره ذکر کړي ده، ځکه مسئله د توحید دا اهم شی دی. په دې سره د انسان عاقبت ښه کیږي. الله تعالی دې عقیده توحید د مستاسو په ژوند کې راسخه او مضبوطه کړي. یو مفتی صاحب یو سوال بل دی چې تاسو د دې ویډیوګانو او د دې بیانونو مطلب څه دی؟ مطلب تاسو شیئر کوئ او دا چې څومره په مخ کې ځي که نه د دې اخري مطلب انجام یې څه دی؟ ماشاءالله ډېر اهم سوال تاسو وکړو چې تاسو د ویډیوګانو د اپلوډ کولو د شیئر کولو مقصد څه دی. زما مینوال دی دا خبره ذهن کې وساتي چې زمونږ پیج هم شته مفتی عرفان الله افیشل نوم باندې اردو کې لیکل شوی دی، مفتی عرفان الله صاحب افیشل لفظ انګلیش کې لیکل شوی دی. یوټیوب چینل باندې زموږ چینل له مفتی عرفان الله انګلیش کې لیکل شوی دی. نو په دې باندې د ویډیوګان چې زموږ ملګری اپلوډ کوي نو د دې مقصد سره د دې مقصد صرف دا دی چې دا زموږ لپاره په هغه کور کې په کار راشي چې هغه تنهایی کور وي، هلته به بل څوک نه وي. نو که زموږ دا بیانونه دا مسائل خلک واوري او هغوی په صحیح لاره باندې روان شي نو زموږ دپاره به ډېر بهتر وي. لکه حدیث پاک کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وویل چې تا دې په توره باندې و دا کافر که دا د دعوت ورکړی وی نو دا به تا دپاره د سرو اوښانو نه ډېر بهتر. نو که چېرته زموږ د یو خبرې د وجې نه انسان ته هدایت میلاو شي دا به زموږ دپاره ډېر بهتر وي د دنیا او ما فیها. مننه، ډېره شکریه مفتی عرفان الله صاحب چې تاسو موږ له وخت راکړو. تاسو چې کوم دی خپل قیمتي اوقات چې کوم دی موږ سره شامل کړو.